بسم الله الرحمن الرحیم. دا سه عبارت دی لکه چې ستړی یوب دې کته. بسم الله الرحمن الرحیم. په دې باب کې چې کوم قاری احمد جان کم عبارت ہوئے په دې کې سلور مسائل ذکر دي. یو مسئلہ الجمع بین السورتین فی رکعت. په یو سورت کې په یو رکعت کې د دو سورتونو جمع کول او دغه حکم. نو ظاهر خبردار چې یجوزو په دې کې اس اعتراض او اس اشکال چاله نشته. لکه سحر گل د سحر موضوع کی فرض د گل اور رنبی رکعت کی سورت زلزال اور عادیات دواړه وی او په دویم رکعت کی قارعه وی یا ورپسې رستو چې کوم سورت راځي وی. نو سو حکم دی. نو اهل علم فرمایي چې یجوزو دې کې څه اشکال نشته. دا یو مسئله شو استاد باب. دیم والقراءه بالخواتیم دا دویم مسئله شو. او بیان د قراءت په مانزه کې په خواتیم او د صورت سره. بعضی اهل علم وایي چې یو صورت پریگیدی اور آخر حصہ وای نو دی کی وهم د اعراض د اولی حصے ناراضی لہذا آخر صورت ویل جائز ندی. لکه اوسره صورت صافات په آخر کې سبحان ربک رب العزت ہوئی او موضوع کی او دارنګه چې کوم دی د صورت فجر نا یا ایتها النفس المطمئنه په دویم رکعت کې وای. په دې اتیان په قرائتو کو په خواتیم د سورۃ سره. تو بعض اهل علم وای چې دا جایز ندی د دې وجنا چې دې کې وهم د مړخوا د باقی سورۃ نه دی چاولې 190 اخره وي. ها کې اول وای تو خلاصول د اچا په نسبت فرض او ضروری نه دي. نبی خیر دی. امام بخاری وی لکه رسول قتاده قول دی القرآن كله کتاب الله. تیشو کنا کلن کتاب الله. پوښي اولی صحیح کې اخري صحیح دا ټول د الله کتاب دی. نو د الله کتاب ته په مازه کې ویل شنه کړم به څه دی ویل او کې اخري څه دی ویل. تعالی سم مسئله نشته. والقراءة بالخواتیم. خواتیم السوره په مازه کې ویل چټول صورت نشي ویل او د اخري څه وای نو دا جایز دي. او په دې کې څه اشکال دی؟ تا په فضائل د بخاری دویم حصہ کې ویلو چې من قرأ آیتین من سورۃ البقره کفتاه. نو مطلب دا شو چې اخري دو آیتونه دی ویلي نو کفتاه. نو الکه هو دینا او مخ دوری می سپاری پرتی دي. خو معلومه شو چې آخر صورت ویل کې سحرج نشته. درېمه مسله لغوی اختلافی ده. وبسورۃ قبل سورۃ. اور لستل د یو صورت مخ کې د صورت نه. ګوره علماء کرام په قران عظیم کې یو د ترتیب مصحفی چې اوس موږ څخه په کوم طریقې سره موجود دی. اوله الفاتحه واخره الناس. او داغه ترتیب دی چې دې ته ترتیب توفیقی وای یا ترتیب توقیفی وای. علی رسول الله صلی الله علیه وسلم من رسول الله صلی الله علیه وسلم. او په دغه طریقې سره په لوح محفوظ کې اوسم محفوظ دی. یو د ترتیب نزولی هغه د ضرورت مطابق چې کوم دی الله مهربان
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې برا لېګو آیت مصحفی ترتیب وي احناف علما چې کوم دي آیت ترتیب قائل دي لکه څنګه مصحف کې کم ترتیب دی لکه اوله بینه وثانیه زلزال دته موږ کې اول رکعت کې بینه وای او په دویم رکعت کې وته زلزال وای کې ورته چوي خدا سے بنا کې چاور رکعت کې ته زلزال وای او په دویم رکعت کې ته سورۃ 3 وای یا سورۃ بینه وای ترتیب بنا بدلای او کې چرتا تقدیم او تاخير وک نو تا عمل اتیان بالکراهت وک نو استامز مکروه شو د دې وجنه چې ترتیب مصحفی دي ساقط کړي دي او بعض ائمه حضرات فرمای چې په دې کې د هیڅ چاله اس گنجائش نشته یعنی دواړه جایز دي او د امام بخاری علیه رحمت دغه طرف ته رجحان دي لکه د قول د قتاده سے پیش کړي چې هغه رسو ذکر کیږي چې کلن کتاب الله بس ټول د خدای کتاب دې کې مخ کې دی وي رسو صورت مخ کې وي مخ کې صورت رسو وي پروا نشته ده لیکن اما عندنا القراءه بالترتیب المصحفی دا څه ضروری ده او ترک د دې ترتیب چې کوم ده هغه مکروه ده وبسوره قبل سوره خمس سلام شو سلورمه مساله وباول سورتنا او چې یو سره اول د سورته اخلاص نکي لکه ته سورته بقره وای او لایک المفلحون ما رکوع کې جائز دی او کې نه د بعض حضرات چې جائز نه دي مطلب دا چې سورته په تر خلاصه اخره پوری اولی کې چرته لګونی سوای او پاغي باندې مسکه نو لازمی کې تفصیل د دغه حصے مقروئی په باقی حصے متروکی باندې او قران چې کوم دی نو ټول چې ده 100 ده برابر دی والحمدلله جمهور ائمه او مسلک دا دی چې ويجوز القراءه باول سوره او پاغي باندې لوی دلیل دغه دی چې پیغمبر علی السلام په مازه کې سوره مؤمنون شروع کړو چې ذکر موسی یا ذکر عیسی علیه السلام دې تورسید نو اخذته صولته حضرت لټو خیر راغی او چې تو خیر راغی نو الته کې رکوع لاله نو معلومه شو چې اول حصہ د سورته ویل شي خلاصول د سورته په مازه کې ضروری نه دي دا څلور مسلې وي اوس دی ویوز کرو ان عبد الله ابن صائب او دا خبره ذکر کړی شوی دا د عبد الله ابن صائب رضی الله عنه چې قرآن نبی صلی الله علیه وسلم المؤمنون فی الصبح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ المؤمنون ویلو په موږ د سبا حتی اذا جاء ذکر موسی و هارون چې قرات کې ذکر د موسی او د هارون علیه السلام راغی او ذکر عیسی دا یو ذکر د عیسی علیه السلام راغی ثم ارسلنا موسی و هارون چې څنګه یا وجعلنا ابن مریم و امه آیتن واویناهما الى ربوت ذاتی ماشاءالله قاری سیوا نو اخذت صولتنا دغه وخت حضرت لسراغه تو خیر راغه پوښوي نو فرکا رکول الله اوس مقصد د امام بخاری دا شو چې لکه اول سورته ویل شي او کې باقی 97 پاتې شي دې کې اشکال دی چې ويذکروا راغل دی امام بخاری علیہ رحمت اکثر یذکروا مجهول اغازه کې ذکر کوي چې هغه روایت علا شرط الشیخ بخاری نیوی او حالانکه دلته کې دا روایت په مسلم 186 کې موجود دی جلد اول کې 186 جلد اول کې موجود دی اور دیاغي جواب بیا باز خلقی ماشاءالله لا 85 راغی دا 86 جی دا روایت ته القراءه فی الصبح وحدثني هارون باندې
دې کې دا روایت موجود ده عن عبد الله بن صائب قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون عليهما السلام او ذكر عيسى محمد بن عباد يشك الى اخره اخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فرقا الى آخر الحدیث 186 کی دا حدیث موجود دے چې ویوز کرو دے نبی څنګه د مجهول په دغه سر نقل کا علما دغه جواب کوي چې دا یوز کرو کی ذوق ته اشاره نه ده بلکې روایت امام بخاری کله کله په صورت ته تحدیث وی او کله په صورت ته مذاکره او د مناولی وی یا قول د علماء کرام دا ده چې ممکن دا چې امام بخاری ته دا روایت نی رسیدلې څه ضروري خو نه ده چې یو عالم په پټول کتب د حدیث باندې او پټول احادیث باندې علم محیط وي وفوق كل ذي علم. وقرأ عمر في الركعة الأولى ب120 آية من البقرة. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسکے رکعت اول کے 120 آیتونه ویلو د سورۃ بقره وفي الثانیه بسورۃ من المثانی او په دویم رکعت کې ویلو یو سورۃ من المثانی د مثانیونه مثانی هغه سورتونه دي علما کرامو چې هغه د میینو نه یعنی دغه آیات د سلو نه کم وي ځکه چې یو تیوال دي هغه و سورتونه دي او بل چې کم دي کنه داغه میین دي چا یو لستی او دغه نه بعد چې کم دي نو هغه مثانی دي آینه پس بیا مفصلات دي. د حضرت عمر رضی اللہ تعالی دا قول امام بخاری دو خبر د پښورو یو خبره دا چالکا اول سورتن په یو رکعت کې ویل جایز دي لکه حضرت عمر اول سورتن د بقره وی بیا د بل رکعت کې د بل زینه وی نو معلومه شو علماء کرام او صلحاء امت چې یو سورت په موږ کې خلاصول ضروري نه دي یو صورت په موږ کې خلاصول ضروری نه دي او کې رکعاتینو کې دو مختلف زینونه د قران عظیم د سورۃ النوح ولا باس فی طور ان شاء الله. وقرأ الاحنف بالكاف في الاولى وفي الثانيه بيوسف او يونس وبسوره قبل سوره د پاره دلیل شو الګه کې ته په ترتیب مصحفي سره نه وای نوم جایز دي منګه یو نفس جواز دی یو جواز په طریقې د اولویت سره دی منګه یجوز مال کراهتی لیکن ولا یجوز بجوازتی السنه یا لا یجوز بجواز الاولى الګه جواز اولا خو نشته جواز د سنت نشته دی اسه نفسي جواز ته چې يجوز بالصلاه نو دی احنف ابن قیس رضی اللہ عنہ مسکو نو رکعت کی سورۃ کاف ہوئی وفي ثانیه بیوسف ہوئی یا سورۃ یونس ہوئی ظاہر خبر ده چې مصحفی ترتیب کی یونس مخ کې دی مصحفی ترتیب کی یوسف مخ کې دی په کاف باندې لیکن دلته خلاف د ترتیب مصحف ہوئی نو موږ وینو جواز شته لیکن دین اولویت ثابتول داس جائز نه دي یا دین جواز بلا کراهت ثابتول دا جائز نه دي او دا لوی دلیل دا دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې څومره مزونه کړی دي ته تقریبا پای کې سورتونه په ترتیب مصحفی سره ویل دي نو دا حضرت ترتیب مصحفی سره قرات کول په مازه کې دا دلیل د مسنونیت ته نو ترک سنت گناہ خود کنا وذکر بروایت انه صلی مع عمر الصبح بهما صلی مع عمر الصبح حضرت عمر سے سره دی مزدم سار کړو
بهما سمانه په دې یو صورت کې دوه رکعاتونه ویلو ایو روایت کې راځي چې دغه صورت کاف صورت یوسف وې جی وقرأ ابن مسعود ب40 آية من الأنفال وفي الثانية بسورة من المفصل وقال قتادة في من يقرأ او ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ صلیح آیتونه د سورۃ انفال وې وفي الثانية بسورة من المفصل دې کې څه مسله نشته ده خو دې کې دا ده چې نیمه حصہ د یو سورۃ پر رکعت اول کې وي او په دیم رکعت کې لا د قران عظیم آخری سے تر مفصلات یو سورۃ وي يجوز وقال قتادة في من يقرأ بسورة واحدة في ركعتين اواز قتادة ویلو په بعد دا چا يقرأ بسورة واحدة چې د للی سورۃ واحدة نیم فی رکعتین په دو رکعاتونو کې معنی به یاد کړئ ځکه د تکرار لپاره نه رسول راځي بسورۃ واحدة چې قرات ته سورۃ واحدو کې پر رکعتینو کې خو بشرطی کې چې علا قدر ما يجوز بالصلاه ویلی وی ورغه د الاحناف چې کوم د درې آیتونه قصیره دي یا یو آیت طویله ده ک آیت المدائن د خیر سره نو چې یو آیت وای نو په دې سره موږ کې آیت مدائن وای وښوی او یا چې کوم دې کم سے کم درې آیت وای یو ځکه یو مولوی سے موضوع کا د جمعې غالبا سورہ زوحای په دوړ سورتونو دوړو کاتونو کې ته چا په اعتراض وکړه نماز دی اجازه بخاری نه ویلي فی من یقرأ بسورۃ واحده سورۃ واحد پر رکعتین کې لکه نیم وای نو یجوز او یردد سورۃ واحده فی رکعتین او یا یردد تردید نه ده او تردید د رد نه ده وشکنه رد نه کنه او تردید معنی شو مکرر ویل یا یردد سورۃ واحده یا دې مکرر وی سورۃ واحد فی رکعتین په دوه رکعاتونو کې دا جائز دی کل کتاب الله عز وجل امام قتاده سے وی دوار جل تاسره کہ یو صورت په تقسیم کی آیا یو صورت مکرر وای جائز دی دا ټول د الله کتاب دی او قران فقر ما تيسر من القران صورت آسان یا غوایا نو کہ مکرر وی نو په فقر او امر راغه او کہ په تقسیم دی وی نو فقر باندې امر راغه لہذا کل ذلک کتاب الله نو جائز دی او منگو چې دا تردید چکم دی دا مکروه دی دا خلاف اولاد او مکروه دی ها البته یو سړی دی لکه امام دی اور هغه په اخري رکعت کې سورۃ والناس وی نو په دې کې د علما اختلاف دی چې سبق کوي نو څوک سورۃ الناس پسې به سورۃ بقره شروع کی ٹھیک شو کنه اسو کوئی چنه جوړات دی دو په دې رکعت کې سورۃ الناس دی وی خجي كل كتاب الله عز وجل وقال قتادة في من يقرأ بسورة واحدة في ركعة الشوشر وقال عبد الله عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه كان رجل من الانصار ويوسعد انصارنا كلثوم ابن هدم يؤمهم في مسجد قباء دخل مقتدیان ته په قباء کې امامتي کولا وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل والله احد عبارت میں داسی چې ته په پوښي ورنه په باز دې ځکه په معنی باندې پويږي نو دې لپاره ما تا ته خپل عبارت وي حاصل دادی چې کله با اراده کوله افتتاح د مانزه او اراده به کوله لستلو د قراءت په هغه مزونو کې چې پای کې جهر کیږي توجه ده کله چې به اراده کوله د لستلو د قراءت فاغه مزونو کې چې پای کې قرات جهري وو نو ابتدا به په اخلاص وکړه بیا به بل صورت وي نو په دې رکعات کې بیا ابتدا بالاخلاص وکړه نو ورپسې به بل وي واکذا وهلم مجرا په دې ترتیب سره ګور وکانه کلما افتتح سورة او دې هر کله چې شروع کول با
یعنی اراده وی د شروع کول د یو صورت کولا کم صورت یقرأ بها لهم چې لستل به کول په دې صورت سره لپاره د مقتدیانو په مانزه کې مما د هغه صورتونو نه یقرأ به ای یجهر به چې پاره به جهر کې دي شو د اخر کې یقرأ په معنی دی یجهر دی نو افتتح بقل والله احد تیشو گنا نو دی افتتح شروع به کوله په سورۃ اخلاص سره حتا یفرغ منها چاغینه به فارغ شو ثم یقرأ بسورۃ اخرى معها بیا به دې سره بل سورۃ زم کا وکان یسنو ذالک فی کل رکعه هر رکعت کې بدغه صفات دیم رکعت کې بیا د اخلاص فاتحه نه بعد اخلاص بیا ور پسې بل سورۃ فکلموا اصحابو صحابو په دی باندې با شروع ک او خبره اوسه شروع کړه چې جیته یو سورۃ مکرر مو آیا هر رکعت کې مکرر سورۃ ویل مکروه دي راول رکعت کې سورۃ اخلاص ہوئے په دیم رکعت کې بیا سورۃ اخلاص ہوئے بیا پس نور سورۃونه وای دا طریقه خوستا چې دا موږ د حضرت صلی الله علیه وسلم نه دا اورېدي فکلموا اصحابو وقالوا انك تفتح بهذه سوره بهذه سورته تشورو کول کې په دې سورۃ فاتحه ثم لا نرى بیا نوینو موږ تعالی را چنا تجزی کا چې دا تعالی کافی کیږي تجزی کوي چې دا تعالی کافی کیږي په ګمان ستا هغه کافی کیږي او توای چې په ګمان ستا نه کافی کیږي حتا تقرا باخرى تر دې چې دې سره بل صورت وای فإما ان تقرا بها یا خو فقط اکتفا بکای په لستو د سورۃ اخلاص وإما ان تدا او یا با تپریګ دې تکرار دې پار رکعات کې یو یا به تپریګ دې تکرار دې برکات کې سره د بل صورت نا وتقرأ باخرى او بل بوای ٹھیک شو کنه لکه دایمه طریقه دا ولا الظالم قل والله احد لم يكن له كفوا احد اذا زلزلت الارض زلزالها چې دویم رکعت کې به فاتحه ویل اخلاص به وی ان بیا به ولادیات ضبحا ورته چې یا کو با فقط په سورۃ اخلاص اکتفا کړي ایا ودا طریقه سپری کې دي فقال دی بزرګوي معنا بتاریکها نیم ز پر خودن کې د سورۃ اخلاص د لستلو دار رکعات نا ان احببتم ان امکم بذالک استاسو خوخین امامتی بکم زستاسو پدی فالتو امام کی گمبا پن کری تم او کتاسو بدګنې نو ترکتکم دغه سو بپریګ د امامتی استاسو کدا سے کوي نو ډیره خدا ما پسې موضوع او کینین بس ځان امام وګوره خوښ کنه خجی وکانو يرونا ودا صحاب اکرام يرونا چې دوی دا یقین کو او دوی دا غنلا او دوی په دې خبره پویدل چاندو من افضلهم چې دا امام دوی افضل دی چې لوی عالم دی او متقی او پرهیزګار دی وکری و دوی بد غنل اي امم غیره چې دا زم عظیم شخصیت موجودی او امامتی بل کوي واما اليوم غټای ټاپ چکم دی امامت میراب ته مخی کیږي دام یو فیشن د زمانه نه په مليانو می چرخه او دا مې سو دا خو په مليانو می چرخه وکړه سا خیال ورته دام یو فیشن د زمانه دی اکثر خلق چې لوی علماء په ځنه مخی کیږي پوجګنا تپک شرانو باندې ومسکي او کریو ايوم غیره فلما اتاهم النبي صلی الله علیه وسلم اخبروا الخبر هر کچراغ دوی ته حضرت سے دوی خبر ورکړي سړي خبر نبی علیہ السلام یا فلان ما يمنعك انت فلما يامرك بي اصحابك سشه منکی تعالی را چې تو کی هغه کار چې تاسو سات طالبانو مقتدیانو حکم کړی دی سمانا یا اکتفا بقراءة الاخلاص وترك تکرار وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعتنا
او سی شی يحملک باعث ته پتا باندې ٹھیک شو علا لزوم یاز سورہ فلازم اولود دی صورت پر رکعات کې او دې ته التزام د مالا التزم وی دا خو جرم دی فقال دی حضرت دا زما د اختیار نه بار دا انی احبها ز خوخم دا صورت بلا اراده زما په زبان دا جاری شي یو یا احب زما د سره مینا دا نو که زه دا صورت نه ما نو دا محسوس کوم چې ما قرت نه ده کړې نو مینا می دا ډیره زکات چې دې کې زما درب صفت شوه دی او درب پہچان شوه دی نو قال حبک ایاها ادخلک الجنه محبت ستادی سورہ سرا داخل خکری جنت تا یدخلک نه ادخلک وی ادخلک الجنه اشاره د تیقن تا چې د دغه صورت محبت خو باعث په دخول د جنت تا اوس دې کې دا مسله ده چې احمد ما خو بخاری کې ویل دی 107 صفحه کې چې دې صحابي دا صورت هر رکعت کې وی او بیا چې کوم دی ورسره بل صورت هم وی لہذا دا ټولو کې افضل دی لکه زه خو جنت ته تل غواړم کنه دا صورت به هر رکعت کې وی محدثین فرمایي هاذا من خصوصیت هاذا الصحابي دا حکم دا د نبی علیہ السلام طرفنا د دې صحابي خصوصیت ته زکوی ادخلک الجنه حبک ایاها ادخلک الجنه خو څنګه ته جنت ته دن نه کړې مان د دې مینا تعالی جنت پای شو دا ونوي چې وای د دې مینا به تاسو له جنت ته بیایي دا غي خصوصیت دی وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة فقال حظا كحظ الشعر لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في كل ركعة. دا ومنګه ترمذی کې دا حدیث ویل دی یو سویرار ابن مسعود سے سره فقال قرات المفصل الليله في ركعات مانن د شپې مفصلات په یو رکعت کې ویلي دي معنی دا شو چې د حجرات نه اخره پوری یا د محمد سورت نه اخره پوری او یا چې کوم د قاف نه اخره پوری دا ما تر والناس یو رکعت کې وی فقال ابن مسعود حزن كحز الشعر نو اس حزن كحز الشعر معنی څه شو الکه منډه دی ورکړه ولا پشان د منډه د اشعار او دې کې محمد احمد دې کې مسله دا چې حزن معنا تیزی په تیزی دی وی که حز شعر پشان دا د منډه د اشعار په دې کې علما کرام فرمایي چې اشعار خو په منډه نه ویل کیږي اشعار خلق په نخرو په نشه په تکرار وای په تکرار وای او ډېر خوان کې ډېر خوندوره خبره کوي لکه پرونځ یو ځکه ملموم نه یو سوي څنګه په موبایل کې یو دغه فوټو ما صورت ویډیو وکړي شو اځه مدارس باندې ډېر خسته پلار شاعر دی زویم شاعرو ادوار ولاړ دي دا زوی پلار ته وی چې دا سوجه د چې خلک مدرسو پسې مخالف شوي دي دا پلار ته اشعار وی تعالی دي انوار ته اشعار وی ار بیا غوي چې ګوره مدرسو کې خلک قران وی نو بیا په فوټو کې ماشومان راولي نو څوک په قران داسې حساب نیولې چا وسه ار بیا داسې نه بیا ګوره مدرسو کې خلک مزونه کوي نو بیا دا صفونه ولار دي طالبان مزونه کوي ار مدرسو کې خلک مطالعه کوي نو طالبانو کتابونه ناشنا اشعار دي پکې ډېر ناشنا نو هغه کې یو ټکی بیا وي نو اشعار خلق په طرز وي بیا وي نو بیا دغه محدثین جواب ورکړي حزن كحز الشعر لپاره تحفیظ عن الاساتذه یو د خلق ته اسمع او رول او په نشه کې وي اخلق رورو وي په مزه وي
ایو دا چې استاد نه اشعار وای او دې چې بیا ځان له ناس یادې کوي کنه نو بیا دې چې کوم دین په تیزه وای نو حزن که حز شعر مولا زکریا رحم الله فرمای زما پلار به یو توجیه کولا ازم هغه توجیه کوما خو ما ته په ذخیره حدیث کې او په لغت کې د دې تایید ملاو نشوي څومره خلکو تا ګوره خیال کوي خو علماء کرام کله کله پارټي په سړي باندې مر سوره شي چې موږ یو ترجمه کو چې دا زموږ د فلان کې سیب ترجمه ده هغه یې لپاره کې موږ څنګه نه دلیل وي د لغت نه نه د تفسیر نه نه د بل څه نه نو په هغه باندې جنگي بیا دې ځکه دا مولا زکریا رحم الله دا نقطه زما ډیره خوښه شو وې زما د پلان تحقیق دی هغه به ترجمه کوله لیکن ما څخه په دې دلیل نشته ناغي ومانو کل حزن که حز شعری سمانا تا قط وکړه کټ دکړه کټای دی وکړه پشان د کټای د ویختو تا کټای وکړه پشان د کټای د ویختو ان بیا وی چې ماته په دې دلیل ملاو نشو یو بل صاحب فرمایي چې دې دل خو کې دي چې دا شعر په دې باندې شعر وای حزن که حز شعر طاقت کړه کټای دی وکړه پشان د کټای د ویختو نو شعر بنوي شعر وای او شعر پیژنې کنه لکه خلک چې کوم دی ویخته چاله سمي وشو کنه انو بس کینچیک دی په ویختو بس دغه منګز دی په ویختو بس کینچه باندې کسار جو کړت کړت نو حزن که حز شعر شکنه لیکن بیا محدثین وای چې ما خو دا توجیه وکړه لیکن دا مقام د قرائت ته دا مقام د قطع نه دی لہذا حزن فمان د قطع نه لغت ذکر کړ دی نه سیاق غواړي لہذا موږ به حزن که حز شعر امرات نه تیزی دا قطع نه دا کہ نہ پشار ہوئے نہ کہ حزن ہوئے اصل کی داغے چې تا تیزی وکړه پشان د تیزی په اشعار ویلو کې په وخت د یادولو د اشعار د خپل شیخ نه اشکال ختمي ٹھیک شو مولانا سیوا او دا د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا ترتیب چې کوم هغه شل سورتونه دي مسلم کې ذکر دي لکه تا طبيعي مسلم کومه صفحه ده 274 صفحه ده مګر موږ بیمارانی ټول دنیا بیمارا دا ګورا 274 صفحه دا طالب جان بیا ګورا ويحدث ان رجلا جاء الى ابن مسعود فقال قرات الى اخره فذكر 20 سوره من المفصل سورتين في ركعتين 274 وذكرت مثلا شو چلو طالب جانا ها لقد عرفت النظائر التي وشو ذا شابه باب يقرأ بالأخرين بفاتحة الكتاب يقرأ لوليبا اخرين اخری 2 رکعاتونو کې فاتحة الكتاب ګوره علماء کرام صلحاء امت وجد ایراد د باب مقصود د ایراد د باب د امام بخاری سے طرف نه داده یو روایت ته تاسو مشکات کې ویل دی ابو داود کې به مشاهد ویلي کینی را بشي درتا لا يصلي الصلاه مثلها روایت ته یو موسی تو کې نو دای په شان به بیان نه کوي او په دې اتفاق دی چې د هر موز 2 رکعات چې کم دینو دا کامل موز دی نو چې د ماستن ته 2 رکعات موزو کې ډک نور پسې 2 رکعات په شان د 2 رمبو نه کوي ډکای به نه یعنی تش به وای اول کتاب فاتحه ما انضمام صورت ویل دا نو په 3 رکعات سلورم کې په دغه ترتیب سره نه کوي لہذا جمهور مسلک دا دی چې لکه
فرکات ثالث او فرکات رابع کې قرات یعنی زم د صورت نشته ده فقط اکتفا بفاتحه الكتاب ده بس. البته د امام شافعی رحم الله یا قول دی او دا د امام شافعی سے قول جدید دی. امام شافعی سے چې کله مصر ته تلو الته کوم فتوی ورکړي دي دای ته قول جدید وای او چې کوم د مصر نه بار بارو او لکه د بل علاقې کې شام کې بل ځای کې نو هغه ځای کې چې کوم تحقیقات دي هغه ته قول قدیم وای. امام شافعی سے قول جدید دا دی چاله کا برکات ثالث و رابع کې بم فاتحه سره زم د صورت کوي او د جمهور علما دا دی چې برکات ثالث و رابع کې زم د صورت نشته دی نو یقرأ فی الاخرین بفاتحه الكتاب. امام بخاری دو مسئلے خی یو دا چې رکعات اخرین ثالث وی کې رابع ثالث ما رابع وی پدې کې زم د صورت نشته دی مسئله درته خو دا دیم قول دا چې رد وکړه په قول جدید د امام شافعی سے باندې چې امام شافعی سے کوم قول جدید دی چې هغه د زم د صورت مال فاتحه فرکات الثالثه والرابعه قائل دی دا قول صحیح نه دی. چلو قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمام بن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في سوره الاولين من الكتاب وسورتين في ركعتين الاخرين من الكتاب ويسمعون الايه ويطول في الركعه الاولى. ور اول کی با فاتحه دو سورتونه وی فرکعتین اخرین کې ام الكتاب به فقط ويسمعون الايه او من تبه کله کله آیت اورو او دا تعلیمنو ويطول في الركعه الاولى ما لا يطول في الركعه الثانيه وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. نو طويل طوالت رکعات الاولى کو د پر مقابله د دیم رکعات ورپدې کې دا مسأله د مولانا صاحبہ مسلم ترمذی کې ویل امام احمد اور امام محمد سے فرمایي چې د موز هر رکعت اول چې کم دی ابا يطول بمقابله الثانيه. واما امام یوسف و امامنا ابو حنیفه رحمه الله او یقول على تسویه رکعتين او چې رکعت اول او ثانی په اعتبار د قرات سره برابر وای الا اتفقوا على تطويل رکعت الاولى في الفجر. ما شاء الله تاسو سترګو نظر شم پونه شو کنه دا په سبا کې به توالت کوي. البته چې کوم روایت کې راځي چې یطیل رکعت الاولى على الثانيه نو موږ چې دا توالت چې کوم دی په اعتبار د ثنا سره دی او په اعتبار د تعوذ سره دی نه په اعتبار د قرات سره. چلو باب من خافت القراءه في الظهر والعصر. وجد ایراد دی باب صدر چې امام بخاری دې کې دا باب راوړو نتیجه کې څوک وی چې فقط فرق کوي په مابین د صلوات جاهریه او کې او په سریه او کې چاله کې دو مزونه سری دي او درې مزونه جاهری دي بس خبر اخلاص ده نور پکې لانجه نشته نه. دیم قول دار چې امام بخاری علیه رحمت دې ځکه خی چې ائمه حضرات دا امام ابو حنیفه اور امام مالک رحم الله دوی قائل دي په وجوب د سر باندې لکه چې قائل دي په وجوب د جهر باندې. په سریو کې سر واجب دی او په جاریو کې جار واجب دی. واما باقی ائمه چې کوم دي هم قائلون بسنیت السر صرف السریه وبسنیت الجهر فی الجهریه. ٹھیک شو کنه او مقام د اختلاف څنګه وی نمنګ وایو چې احمد مخف مسبقین مستمخ شي او د قرات جهری وکي فتایت الکوتک للبازغل نو په دې باندې سید ساوی واجب شوی. واما الشافعي واحمد لا يقول بسيدة الساوي لان السر سنتنا. ٹھیک شو کنه وليس وجوب السيدتين بترك السنن وان كان الامر كذلك فعلى كل مصل يصلي يسجد للساوي لان كل مصلي يترك السنن في الصلاه وجو لا مفرد منه الى اخره. ودي لپاره امام بخاری دې کې دا مسله ذکر کا. چلو شابه تکرشه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قلنا من اين علمت قال باستلام لحيته. جی قربان دیتا نا باب اذا اسمع الامام الايه
اوس دې کې دا مسله دا احمد جانا چې یو ماسپخین مسجد سری دې مازیګر سری دې او کې یو امام چې کوم دې قصدن یا بلا اراده انحماق فی القراءت په تور باندې مقتدیان ته یو آیت واورو نو سید صاحب واجب ده مګر چې یو آیت اسما سره سید صاحب نه واجبېږي لا یذره شی نو عندنا لا یذره بترک الوجوب او باقی ایمان لا یذره بترک سنت لذات مل امام الایا کله چې امام آیت واوري مقتدیان لا یذر چلو. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من كتاب وسورة ما حفظ ركعتين الأولين من صلاة الظهر وصلاة العصر ويشمل الآية أحيانا وكان يطيل في الركعة الأولى. جی باب يطول في الركعة الأولى. وشو مثلا امام بخاری یطول في الركعة الأولى یعنی هر رکعت هر مز کې هر رکعت به اول طویل وای او منګه وایو چې نه دا طوالت مختص دی به رکعت الاولى من الفجر او باقی رکعت علی السویه وای. چلو. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعه الاولى من صلاه الظهر ويقصر في الثانيه ويفعل ذلك في صلاه الصبح. جی باب جهر الامام بالتامين. وقال عطاء امين دعاء امن ابن الزبير ومن وراه حتى ان للمسجد للجة وكان ابو هريره ينادي الامام لا تفتني بامينه. وقال نافع كان ابن عمر لا يدعوه ويحزهم وسمعت منه في ذلك خبرا. ما شاء الله ما شاء الله. ګوره علماء کرام دام د معرکۃ الاراض دی او استادو کتابونو دې کې ډیر باز کړی دی همغه نیم کړی دی په ترمذی کې ان دې لپاره موږ ځان خلاص کړی دی. خیر سره یو تقریر کوت د مدنی علیه رحمت نو شاید هغه په ترمذی مخکلو لولا د بخاری تقریر کې لیکلی دي چې اس पे बात तिरमिजी में हो चुकी है बस इबारत पढ़ लीजिए. वजह के तिरमिजी के बाद शेवे दे बस मसला इबारत जुज़ु मखके नो बाज उलमाए किराम पदे बांधीर खिस्ताबाज करे दे तकस्ता सुदा किताब जो नसरुल बारी दाखिल किताब दे और दे खिस्ताबाज करे दे वो दे न खिस्ता तकरीर द बुखारी दमौला जकरिया रहमुल्लाह ने आगे हुई चदाम ډیر اهم مبحث دی د بعض علما په دې کې دوه درې باسونه کې سوچ پک کې سوق وو کوي او بعض داسې چې هغه غیر ضروري خبرې هم دي. یو دا چې دا امین چې دی نو دا عربي دی او کې غیر عربي دی. د بعض علما و چې دا فارسی لفظ دی په قران کې فارسی ثابت شو لیکن نور علما و چې نه دا د عبرانی لفظ دی یا د سوریانی لفظ دی دا د عربی نه ده او دا خبره لاکیدی شي چې په قران عظیم کې عبرانی الفاظ خوشته لیکن د فارسی الفاظ قران کې نشته ده. نو امین چې کوم دی نو دا د عربی لفظ دی. بیا بل باسه چې د امین ویلو طریقه صدا یو طریقه غني طریقې د خو جایز طریقه بمد الالف ده امین بس خلاص امین دا اولادا او بتخفیف الحمزه امین ويجوز. ایو طریقه چې کوم ده هغه الله نه جلی دی هغه دا چې بمد الحمزه مع تشدید المیم امین او دا لا يجوز حتى قال بعض العلماء بفساد الصلاه من يقول في الصلاه امین. دیم باز د مولانا صاحبہ چې دا امین ویل چې دې سو حکم دی په دې کې ائمه د اختلافات زیات دي. امام اسحاق ابن راوی داؤد ظاهری ایو چې امین ویل په دوار باندې واجب دي. وځکنا امن الامام فامنوا دي او دا لپاره وجوب دي لہذا امین ویل واجب دي. د اهل ظواهر په مقابله کې شیعه دي امامیه ورته وي آی وی چالک از جهر
یا اتیان په امین بدعت ده د خیر سره اډو امین ویلشته نه بس ولا الظالمین قل والله احد شروع کا ابن حزم علی رحمت وی هغه قائل به تقسیم ده هغه امام د پاره چې کوم ده امین ویل مستحب دي اور مقتدی د پاره واجب دي ځکه اذا امر الامام اخبار د امین د امام نه ده نو کوی کې په دې به واجب نه نو ځکه دا مستحب شو فامنو خطاب مقتدیان ته ده لہذا امین واجب شو دا د ابن حزم تحقیق ده هغه قائل بالتقسیم ده للامام يستحب وللمقتدين او یو قول دا چې مقتدیان باندې فرض دي ائمه اربعه چې کوم دي ای وی چې دا سنت ده امین ویل سنت ده بس دا یو مسله خلاص شو بیا باز دا چې لکه دا بنا پر تقسیم دي او کنا فریقین بوي امام مالک رحمت الله علیه یو قول دا دی چې دا تقسیم دی ځکه حدیث کې راځي اذا قرأ الامام ولا الضالين فقولوا امين اذا عمل الامام مشتي او دې باغی عمل کې اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا امين نو معلومه شو چې وظیفه الامام الاتيان بقوله تعالى ولا الضالين ووظیفه المقتدين ان ياتوا بلفظ امين لکه حدیث مبارک کې راځي ائمه ثلاثه فرمایي چې نه دا امین چې کوم دی مقتدیان او امام بدواړه وي ولی فإن الامام یقولها حدیث دی اذا الامام فامنو فإن الامام امام هم وی کنا دا دلیل شو چې لکه امام به هم وی او مقتدی به هم وی فإن الامام یقولها سرا دا حناف مسلې تایید مشو چې لکه سبقې سرن بکی دریم اختلاف دا دی چې لکه دا امین ویل سرن دی او کدا جهرن دی امام بخاری سلور آثار ذکر کړی دي او دغه دا خیال دی چې امین ویل چې کم دی نو دا جهرن دی لیکن کم آثار چې امام بخاری په خپل داوی اثبات باندې پیش کړی دي نو دې سره د امام بخاری داوا مضبوطیږي نه او دا د امام بخاری داوی د پر مؤید نشي ګرځیدي لکه چې تاسو اذا جال احتمال فبطرت الاستد زمون پولیس باندې امین چې دعا ده او دعا کی اولا اخفا ده نو اولا دا چې دیبا سرن وي امام شافعی او احمد امام بخاری او چې دی به جهرن وي ځکه چې هغه د ابن زبیر د عبد الله بن زبیر د روایت استدلال کوي چې ان للمسجد للجا مسجد د پارا سے سجش گونش او غړم به د جمعات او څنګه غرش په جمعات کې او بیا موږ به جواب وکړو ان شاء الله دا مسله مختصره وا ځکه چې د ائمه کم طریقہ د استدلال دا په وخت د تعارض بین روایت اما شافعی و احمد یقولون بصحة الحديث وبعلو السند ای ترجیح ورکی روایت د صحیحین لرا او ترجیح ورکی علو د سند لرا واما امام مالک فسرت تعارض بین روایت يرجح عمل اهل المدينه لان المدينه مهبط الوحي اجب کوم روایت باندې اهل مدینه عمل نو بس واما اصول الموضع لقولنا امام ابي حنيفه رحمه الله فهو يقول عند التعارض بالاحاديث ما وافق القرآن فعمل ابي حنيفه الاوفق بالقرآن لکه څنګه بعض روایتو کې امین بالجار دی بعض روایتو کې امین بالسر دی اوس موږ قرآن ته وایو ادعو ربکم تضرعا ادعو ربکم فی ادعو ربکم تضرعا خفیا سورۃ انفال اخلاصی ها
ها واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفيا سورة اعراف تخلاصي نو ادو او واذكر دین معلومه چې دعا چې دا په سرن دا والامین چې دعا وندي ول اولا الاخفاء ما شاء الله شکر چې تام خبر او کړې سړي زیات اوس مسری ته وکي د علماء کرام صلحای امت حتی سوچ کوم چې د اخري صفوف چې کوم دینو دا ډیر ناقص صفوف دي وځه کنه اخري صفوف خو زما خیال چې د ایوب اخر صفوف ته لګل غواړي وځه کنه او کنه د اخر صفوف کې څنګه خامخا څه چلوي ځکه په حدیث کې چې د صف اول فضیلت راغله ځکه صف اول کې مسرعين وي او په صفوف اخرو کې کوساله وي خیر بهر حال ارث چکیږي نو کیږي والله دې خیر عتیق کې ونه شو مولانا صاحبہ او اوس مونږ ویو چې دعا امین دعا دا نو الاولا الاخفاء بس ګور مولانا صاحبہ الله پاک دې ارچاته دې انصاف توفیق ورکی دې ځکه یقیني خبره ده امام بخاری خپل مزاج مطابق جار بالامین ثابتې خو ثابتې دي نشي دیو چې فلان کی امین وی فلان کی امین فامین ویلو خو جګړه نه د خدای بندګانو په جارو په اخفاء کې جګړه ده او بیا جواز او دې جواز جګړه نه اولا خبره ده من خبرو چې اولا سره ده ورغه وی چې او کوم روایتو کې چې جار بالامین راغل دغه تعلیم شاب راجو والا باب جالیمان بالتامین باب دې په بیان دا زور ویل د امام امین لرا وقال اطا امین دعاون امین دعا دا فمانه استجب دا اسما تو وکیدا امام بخاری امین دعا دا ولی رد کو پاغه چا باندې چې کوم قائل بالتقسیم دي سو قائل بالتقسیم دي امام با امین ولا ظالین وی او تب امین وی دوی دا خو دعا دا او په دعا کې اشتراک دی لکه ته په مسکر ربنا اتنا فی الدنیا وای مستا امام موي دعا کې اشتراک ده نو امینم دعا ده نو دې کې اشتراک ده نمګه تا اشتراک ثابت کړ نمګه امین دعا ده او قران وچ دعا کې اولا اخفاء ده لہذا امین و اخفاء وایو نور وای وای امنا ابن زبیر ومن وراءه امین ول عبد الله ابن زبیر وراغه سوچ دی پسیو حتا ان للمسجد للجا تر دې پوری چې جمعات کې خامخا یو ګون جوړ شو یو غر جوړ شو یو شور جوړ شو للجتن غراره په جمعات کې ګون په جمعات کې شور په جمعات کې غړم بيدل په جمعات کې اساسي جمعات غړم بيدل نمنګوي هاذا من تفردات عبد الله ابن زبير بس دا عبد الله بن زبير نور ډیر تفردات دي واذا من تفردات عبد الله كما نقل عنه المحدثون وكان عبد الله بن زبير يؤذن لصلاه العيدين صلاه العيدين د پر اذان وي نو لہذا اغم دغه تفرد نو دام دغه تفرد وقال الشيخ انور رحمه الله واذا عند دعاء الاستسقاء یا وهذا عند دعاء نازله دا په وخت قنوت نازله ده دایمینو قنوت نازله وا او قنوت نازله کې امین په چار ویلې ده امغه جګړه د مازه خبره شو وکانه ابو هريره ينادي مروان بادشاہ او ابو هريره شیخ الحدیث مؤذن اوس به شیخ الحدیث بانګوي شیخ الحدیث زما بیزتی کیږي اقامت نه کینو بانګ بسنګ وي الا مولانا افضل خان شاپوری رحمه الله الله پای کې دې لوی کسر مزاجي خوا ایب تقراتونم کول ایب اذانم کو ایب اقامتم کو تو بت نه شو مخکې کېده ها ابو هريره ولحدیث کے صحابه دے وکانا يؤذن فی خلافت فی دور خلافت مروان او چې کله دې مؤذنو نو دې شرط خو چې زما بانګوي ما او چې سوز د نیم رسل ته بس فاتحه نه شروع کړي مانه به امین فوت شي امام بخاری وګوره کنه ابو هريره سے وای چې مانه به امین فوت شي نو موږ ځګ د دار دلی څه دی پاره دی
د امین ویلو دی پار دی کې د جار دی پار دی کې سر دی پار دی دین خو نه جار ثابتېږي نه سر ثابتېږي امین ویل ثابتېږي نو دین څوک مخالف دی پکانه معلومیږي چې دا په خوانه دا خبره ده چې خلک په وخت اختلاف کې هغه اصل زیت ځان نه رسي لکه وی حیات منکر او حیات ثابت حیات منکر حیات ثابت الکه څوک دی حیات منکر کیفیت کې اختلاف دی چې برزخی ده کې دنیوي ده حیات پر څوک بني څوک بنه بل احیاون قرآن چې احیا دي نو څنګه به چې اموات دي څنګه ورته خو دې احیاون کې کلام دی کنه چې احیاون حیات برزخ دي کې حیات دنیا ده او قرآن یو موای برزخون دي درسته خو برزخ دي نو حیات برزخ دي نو څه وایي خو بهر خلک ځان نه رسي مسلې ته ینادی الامام आवाज کو امام تا لا تفوتنی بآمین فوت نکی مانا کلمه دا امین مخی نشی مانا پا کلمه دا آمین سرا آمین رانا مخی و نوائی نو گورا کنا مگوی چه آمین با مخی نویو کنا امام سرا پا ہویو و خبره کو بچارو اخفا کنا وقال نافع کان ابن عمر لا یدعو ابن عمر با آمین ویل نپری خودل نو دیخ کار سنت با عمل دی منگم نپریگی دو خو پدې کې د جار سر خبره نشته ويحوهم اور ابن عمر سے با فامین ویلو باندې خلق له ترغیب ورکاو وسمعت منه في ذلك خبرا او ما اوریدو د ابن عمر سے ابنا مبارک دي یو حدیث مرفوع خبر حدیث مرفوع لکه بال کتابونو تاسو چې اثر قول ثابت وي او خبر قول ثابت وي فضل تراغ اثر قول ثابت او کله اثر حدیث تم ہوئی او خبر اطلاق حدیث مان رہا ہے شاہ طالب جانا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن ابي شهاب بن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن انهما اخبراه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا سوچ امين وي امام فامنوا تاسو امين اوه فانه من وافق تامينه بشک شان دي خبردار دغه سره چې موافق شي امين ویل دي تامین الملائکه امين ویلو د فرشتو سره او فر له ما تقدم من ذنبي نو صغائر برت الله پاک معاف کی وقال ابن شهاب امام زهري وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امين نبی علیہ السلام با امين وی پوښو کنه او سوال شو اذا من الامام امام امين وی نبی علیہ السلام با امين وی او دې حدیث نه دا ثابت دی چې امین په جار سره دی مګو نه حدیث نه فقط دا ثابت شو چې امین شته دی امین بوای بس خلاص اوس پاتې شو جار مګو جار جائز دی او لا سر دی خلاص قربان دې تانه طالب جانا باب فضل التامين دغه حدیث اشاره تکړه شه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال احدكم امين وقالت الملائكه في السماء امين فوافقت احداهما الاخرى غفر له ما تقدم او موږ په دې کې ترمذی باندې باز کړو استاد بخاری عائشہ صفحه اول کې دغه ذکر دی چې لکه من وافقت امین او موافقت په کوم معنی سره دی سو کہ موافقت اخلاص تے سو کہ موافقت فی الخشوع دے او سو کہ موافقت فی الاجابت تے سو کہ موافقت فی الوقت تے او ظاہر خبر دا چې دا موافقت فی الوقت باندې ځکه چې خشوع اور اجابت اور اخلاص دا زمونږ نه پټ دي او دې کې توافق وقتی ته اشاره شو اوس تعمیر الملائکه کوم فرشتي دي سو کہ دا ملائکه حفظت الاعمال دي سو کہ حفظت الابدان دي والاولادا چې ملائکه عام دي کې حفظت الاعمال دي کې حفظت الابدان دي او کې چر نور فرشتي دي شابه پاکستانیا باب دې په بیان د اخکار کولو د مامون بالتامین امین ویلو لرا یعنی مقتدی با په امین بالجار وی نو موږ چې دا امین بالجار د مقتدی جائز ده لیکن والاولا ان يكون سرا والاختلاف بيننا وبينهم في السر والجار لا بمطلق التلفظ بالآمين. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليه ولا الضالين فقولوا امين فانه من عبر قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه
تابعه محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعيم المجمر عن ابي هريرة المجمر عن ابي هريرة النبي صلی الله علیه وسلم. ٹھیک دی یعنی مانا دا د پتاب واته تابع محمد په دې روایت کې چې د موافقت سمیی کړي دي محمد ابن عمر د ابي سلمنا دارنګه موافقت کړي دي د دې محمد او د دې سمیہ نعیم المجمر د ابي هريره نا هغه د پیغمبر علی السلام نا نو لہذا په دې روایت کې د سمیہ دو موافقات پیدا شو. قربان دتا نه تعریف جانا اوزار کا دون صف مسله دا د مولانا صاحبہ چې یو سره رکوع لار شي د صف نه بغیر پس حکم دی مار کی یو سری ځان له رکوع نیتو سره صف ثانی کی رکوع کی لاړ امام پر رکوع کیو او بیا دې په قدمونو صف ته ورسېدا دا عمل کو جائز دی او اولا نه دی ځکه یو صحابي کړو نبی علیہ السلام ورته اعاده حکم نه دی ور کړی لیکن بیا دوباره د داسې کیفیت اجازه هم نه دی ور کړی اعاده د صلات حکم نه دی ور کړی لیکن منع کړی د اعاده د دری کیفیتنا شابه تعریف جانا. وفي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمام بن الاعلى وهو زياد بن الحسن عن ابي بكر انه انتهى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع دورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فمانځ کې په دې تاسو حال کې چې نبی علیہ السلام پر رکوع کې نو فرکات رکوع لار قبل ان يصل الى الصف مخد صف ترسدو فذكر ذلك للنبي صلی الله علیه وسلم چا حضرت توي چې دا سره د صف نه اخر کې رکوع لته بیا ورو صف سره ملاو شوی دی. فقال نبی علیہ السلام زادک الله حرصا الله دستا حرص زیات کی په نیکه باندې ولا تعدو بیا منډي بنوي یو ولا تعدو منډي بنوي یا ولا تعود او دوباره داسې مکوا دا دې توجیاتی څوک لا تعود داسې بیا اونکي څوک چې لا تعدو منډي بنوي بسو کې لا تعید نمانا بیا مزمد دوباره کوا مزدی اوشا لا تعید مزمد دوباره کوا مزدی اوشا لا تعود بیا دوباره داسی کیفیت مکوا لا تعدون بیا با منڈی نوائی مانا دا کیفیت اولا نده لیکن کچری داسی اوشی او دے پاگی کی مصرہ ورسی امام تو نجائز دے. ٹھیک شوا راشا صفحہ 104 قربان دتانت کله انعام الدین رانجه لګی نو چې دیو نه لګی نو بیا احمد لګی دی به زما خیال سره تقسیم کړي په شان د امین ویلو سره خاصه ما معلوم کړي حدیث نه تاسو خپل سوچ وګورئ کنه رضادک الله حرصا ولا تعد الله دستا په عبادت کې حرص زیات کی بعض صحابه کرام چې کنه حریص فی العبادات لکه موږ چې حریص ته فی مداومت الاسباب کیو ونه څنګه مصیبت دا د طالب چې مولا به وای نو زه سکو خو سبا د پر خیال کوي بیا حدثنا نشي ویلې داس بخاری کې وایوز کړو چې راضی وقال لنا چې راضی خو معنا دا چې ماته ویلې نو هم مذاکره وا مذاکره کې ویلو بیا به سند ورکې څنګه د بخاری دی اوسو حدیثو سند ورکول شم ته نور نشم ورکول لکه ما به میاسته کې خامخ کنه ال اخري لدې ګور ډیر احتیاط پکاره فن حدیث کې ډیر احتیاط پکاره او بیا سوچ کړه کنه بیګا یو محدث ماته ملاو شو نو اڅ حدیث باندې خبره شو تر څلور ته پوسره نو کړه بیا دې خه مطمئن شو بیا ماته وی چې دا زمون په دې مدرسو کې یو کال د بخاری دی پاره یو کال په دې غشپګ میاشتې نیم کال دی لکه چې رجب ناول کې خلک چټي شي نو رجب شعبان رمضان شوال سلور لاړي یو د لوی اختر چټي شو پینځه لاړ پینځه خلاړي چې ټول څه کې پینځه لاړ شي روسه پاتې شي و اچو کې چې کوم دې نمنګا اړ میاشتې کې لس شل چټیانه کو روسه څه پاتې شي نو معلومه شو چې چوټي زیاته شو او نه کم شو نو بخاری په څه خلاصيږي. خجی علماء کرام په مسأله د قرات خلف الامام باندې مسله تیر شوی ده اوس په زما سبق ملمنو قضا کړ مانه د قضا کړی کنه ما خو 15 زیرا اور ځان سره
هغه مزدار ټوپک می ور کړو پوج بیا نور ته خوچ کړو مو ما دځه وکوما خو چې ملمانه رالو زما په کې څه قصور بیا چې ما په استاد نه نو ما بیا هم خلاصول او بیا زه خو د بل چا په حق کې دخل د ماته زما ایمان او زما حدیث او علم ما ته اجازه نه راکړي اوس مسله د قرات خلف الامام وا او موږ ترمذی کې داغه صبره خویل ده او صدیغی دلائل پاتې دي نو ما تاسو سره وعده کړو چې بخاری کې وضو تاسو ته داغه دلائل پیش کوم کله په دې مسله زما خپل ذوقي کلا کلا ارزه خپل ذوقي خبره کومه او چې کله بخاری یواز دی وا چې ترمذی په کې رااله نو سمسای د دوه کټو شو پونه شوي نو دوار کې استعماليږي لګ لګ استعماليږي اوس مسله دا د حدیث مګ ویلو عباده ابن صامت چن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب پس دین علماء کرام په دې کې هیڅ اختلاف نشته دی چې فاتحه او په مانځ کې خامخا وایو خود دې فاتحه څه حیثیت ده نما ویلو چې یو نفس قرات ته یو تخصیص د فاتحه ده ائمه ثلاثه فاتحه رکن فی الصلات غني کہ چا فاتحه نو ویل نماز نه کی احناف چې کوم دینو فاتحه رکن من الصلات نو وی بلکہ واجب فی الصلات وی کہ چا په فاتحه بالتخصیص په موږ کې ویلا نماز اکمل شو او کې موږ کې فاتحه او نو ویل شو نماز انقص شو او ځکه حدیث کې مراد په خداج غیر تامن حدیث کې راځي چې فاتحه او نشي په مانځ کې داموز بستا خداج غیر تام وي بیا دې فاتحه حیثیت ته امام پسې چې کله ته امام پسې نو استاد حیثیت ته تو فاتحه وای امام پسې او کې نه بوای نو ائمه ثلاثه عددی قائل دي چې امام پسې فاتحه فصلوات سریو کې به مقتدی وي ځکه حدیث چې لا صلات الا بفاتحه الكتاب امام مالک شافعی حنبل احمد دوی وی چې مقتدی با مأموم امام پسې په صلوات سریو کې فاتحه وي او البته صلوات جهریو کې دا درې وړ ائمه قائل ندي په لستو د فاتحه خلف الامام او چونکی دغه مختار مذهب دغه دقه دی اگر چې دغه نه باز روایت اکا دکا په طریقې د شذوذ سره نقل کیږي خو صلوات جهریو کې ائمه ثلاثه خلف الامام د فاتحه په قرات قائل ندي ها بعض حضرات فی سکتات الامام قائل دي لیکن هغه سکتی چې کوم د امام دی نو پای کې سکته کې فاتحه نشي ویلتا او نه دا سکته کې قرات د فاتحه صحابو نو ثابت دي هغه نو صحابو نو نه ثابت لکه زه وتاته شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ رحمت قول او د فتاوا زته پیش کوم لا صلات الا بفاتحه الكتاب دې کې دوه احتمال دي یا نفي د جنس مګو کو آیا نفی دا کمال حکومت نفی دا جنس باندې سو قائل نه دي او که موږ نفی دا جنس کو نو قران سره دې موافقت بیا ناراضي مملحه زمون په الله صلات ماندانه کو چې جنسي مزګر مطلقاً مز کیږي نه مگر په فاتحه د کتاب سره که موږ دا معنی کو فقر ما تيسر من القران سره بس کوي لہذا معنی دا چې لا صلات کامله الا بفاتحه الكتاب او ځکه چې لا لفات نه په کمال راځي لا صلات رجال المسجد الا في المسجد فانهم لا ایمان لهم او څنګه لا صلات بحضرت الطعام روټه پرتی موز نه کی موزکی کامل نه کی لا صلات دا نفي د کمال دی پاره دی او ځکه بل حدیث کې راځي چې چرچا فاتحه او نه ویلا نو فی خداج غیر تامن نو معلومه چې نفي د کمال ده نفي د مطلق نه ده نفي د جنس نه ده لہذا
اوله مسأله دا چې موږ اوس تاسو چې اصول موضوعه د ائمه اربعو ٹھیک شو امام شافعی اور احمد اصول اربعه سری اصول موضوعه لبعض خپل مذهب العمل باصح الروايتين وباعلى السند واما امام مالک د اصول موضوعه هو د تعارض بین روایت ترجیح د عمل باعلى المدینه واما الاحناف د اصول موضوعه هو د تعارض بین روایت الاوفق بالقران نو قران عظیم کې راځي و اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اور امام شافعی فرمایي چې ادرکت 70 بدريا كلهم يمنعون القراءه خلف الامام ورما ته یاد نشو چې ما تاسو یې نه راوړې ته هدايه شرع ما ترمذی کې زو تاسو راو سچ ته براو مخه ده کم ک ان شاء الله کا خلاص ده راغیم دا اویاو بدرین صحابو ذکر کړل چې ادرکت 70 بدريا كلهم يمنعون القراءه خلف الامام صحابه کرام بذات خود وی چې امام پسې به قرات نه وای او په جاهریو کې خدا ټول ائمه اتفاق دی چې قرات خلف الامام نشته دی لکه مثال په تور سره دا فتاوا ځان ولیکا چې بیا د ګربړېشن د څخه پیدا نشي دیتوی المغنی لابن القدامه او دا جلد نمبر بالکل اول نمبر جلد دی اور مولانا صاحبہ اور جدیدہ صفحہ دا 330 330 دے خستباس کی پدی آیت باندے وقال احمد في رواية ابي داود اجمع الناس على ان هذه الآية في الصلاة ولانه عام فيتناول بعمومه الصلاة دا امام احمد سے قول دے او دا آیات کے فی روایت ابی داود ہم دے بعض خلق ہوئی غیر مقلدین دی کہ ہم غیر مجلدین دی آئی ہوئی چیزی آیت تعلق خطبی سرر مو سر نرے عام بیا تفسیر کی ویو چې امام سیوطی تفسیر دے اور هغه چې آیت په مانزه کې نازل دے او دې وی المغنی 330 صفحه جلد اول اجمع الناس على ان هذه الآية في الصلاة ولانه عام فيتناول بعموم الصلاة بیا مخکې دا جمله یاد کړه دا مثال چرته نه ملایږي قال احمد ما سمعنا احدا من اهل الاسلام يقول ان الامام اذا جار بالقراءه لا تجو صلاه من خلف اذا لم يقرا یعنی ما د یو مسلمان بچی نه دانی دی اوریدي چې چاویلی چې کله امام قرات جهری کوي اور مقتدی ورپسې فاتحه و نه وي او دای مقتدی مزنه کیږي دا ما د یو مسلمان بچی نه دی اوریدي ما سمینا احدا من آل الاسلام ما ندی اوریدي یو کس د مسلمانانو نه یقول چې دی وی ان الامام اذا جهر بالقراءه لا تجوز صلاه من خلف اذا لم يقرا عظما توکینا امام احمد وی وهذا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعون وهذا مالك في اهل الحجاز وهذا السوري في اهل العراق وهذا الاوزاعي في اهل الشام وهذا الليث في اهل مصر ما قالوا لرجل صلى وقرأ امامه ولم يقرأ هو صلاة باطلة نہ صحابہ وی چې موږ باطل دي نہ امام مالک وی نہ شافعی وی نہ مالک وی نہ حنبلیان وی نہ احناف وی ولأن قراءة لا تجب على المسبوق فلما تجب على غير كسورة فلم تجب على غير كسورة فمسبوق باندې واجب نه دی نو په بل بسنګ واجب شي او په دې خدای ټول ائمه اتفاق دی چې یو سړی دی اور مثلا مجيب الله نجيب الله نظام الدین و مفتی شاه مزید صاحب اور نظام الدین
خوشګه تنظیم د دین کوا نو نظام الدین ته متوجی شدي خبره تا چې موږ موږ کو او نظام الدین امام تراغه پر رکوع کې د رکوع کې امام سره ملاو شو او سمع الله لمن حمده امام سره وی حال وجد هذه رکعت املا جناب وجد عند الاحناف لا عند الكل اوس کې چرته چې دا ګل نقطه د اوس ذکر کومه تاسو فقیان یې خو غیر فقیان خبره نشته کوي اوس تاسو نقطه در کومه اوس الکه ته چې دا قیام خو فرض دی توجه کړئ قیام فرض دی نو دې مقتدینه خو قیام فرض پاتې شوی دی نو څنګه واجب رکعت شو وی دا رکوع نصف اسفل په منزله د قیام شو چې دا رکوع نصف اسفل په منزله قیام شو نو کې دې رکوع کې ملاو شو نو کأنه ادرک القیامه دا خو اتفاق راغی لیکن اوس زما سوال دا دی په فقهانو باندې کې څوک وایي چې دا فاتحه فرض ده هغه څنګه ساقط شو ایسو کو څنګه راغی خدای جواب داري چې من کان لو امام فقرات الامام له قرات وکنا نو دې چې امام سره رکوع کې ملاو شو نو فكأنما ادرك الركعه من اوله لان قيام الامام كقيامه وقراءه الامام قراءه المقتدي لهذا لا يجب عليه اعاده هذه الركعه عند الكل دا دلیل دې نور صغاري دا مخکې روایت تو ګورا ورواه الخلال باسناده عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج الا ان تكون وراء الامام هر اغمز چې فاتحه پکې ونه وي استاد مزنیم ګړې دي الا ان تكون وراء الامام اکی امام پسې نو پروا نشته ده داوجی مغنی د ابن قدامه او جلد نمبر اول او ما سر 330 کته سبا مثلا دا مغنی اخلي او بیا بنن سوا د مغنی جلدونه ډیر خسته دي ته څنګه مثلا معلومه اولیکا مسأله 784 مسأله نمبر 784 اوس دا 784 کی جلد اول کې درته ملاو شو کہ جلد ثانی کی درته ملاو شو کہ جلد رابع کی درته ملاو شو کہ اسلام آباد کی درته ملاو شو کہ مسجد کریا کی ملاو شو تخیل وقت مولانا صاحبہ دارنگی داگورا دیتے مجموعہ فتاوا د ابن تیمیہ او دانا کتاب دی چې زدی کور کې دلته زوړ ونی کورو او پای کې زما یو مکتبه ولا کړي امیر سے عنوان لتیزه پوره مې چې کټ به مشکل راته پایو کې دوی اتمند ما پکې 2-3 سلو سره 5 غنټه مطالعه کوله او بالکل تنگ ونی زیو یو ځل سرکه بابا راغی نو موږ پکې ناز ماته دلته څنګه وخت یې راي ما دلته خوشاله یم اوس هغه ټی کمرې کې خفه یم اوس مې پریشان یم ار شیخ با په درس کې د دې حواله ورکوله خو کتاب نوم به وي جلد مل به خود نه به صفه خودلا ما کتابات دې عبارت لپاره ما ټول کتاب کوت چې غرمې ټیم لکه وخت د جواز سجدي وو ما ته دا عبارت چې ملاو شو نو ما دې او طويله سجده د شکریا ادا کړ دا دې مجموعه فتاوی ابن تیمیہ خو دې ته فتاوی کبرا و چې کوم څلور جلدو کې ده یو مجموع فتاوا د 3632 جلدونو کې ده دا علماء کرام صفحه 87 دغه جلد نمبر 1 دے صفحه 87 دا مسألة في قراءة خلف الإمام جائز أم لا جی اچھا دا بیل دغه هغه عبارت چې هغه په بل ځل دیم ځل کړي د سړي اما په خپل هغه ته چې تراوړم بس هغه زبیا تا تراوړم په دیم دغه تل لیکلي 27 صفحه دا
او دې دغه باس کوي ډیرو ګد باس کوي دې او ما چې کوم درته عبارت راوړل هغه په دې جل کې نه بل جل کې د سیته ویل ما راوچو ته قرات خلف الامام والا نو زبر سبا راوړم بیا یہ بات ما ته یاد ده حدیث مشکات شریف چې کوم حدیث ده مشکات تزویل چې امام خطبه وایي آیا سره په وخت د دوران د خطبه خبرې کوي فمثلو کمثل الحمار مشکات د حدیث ده شیخ الاسلام ابن تیمیہ وی هکذا یقرأ والامام یقرأ علیه عبارت ده هکذا یقرأ والامام یقرأ علیه لکه چې امام خطبه ته خبرې کوي نو کمثل الحمار ده او دا چې امام قرات کوي او تم قرات کوي نو کمثل الحمار یحمل اسفارا ابن تیمیہ سے وی چې امام قرات جاری وي او مقتدی او پس قرات جارن مقتدی ځان له قرات وي د مثال کمثل حمار دی بشان د مثال د حمار دی اوس ما ته پتی چې حمار څه ته وایي سوی حمار څه ته وایي وګورئ یعنی جماعت له جوړ کړل څه ته حمار خو خر ته وایي کنه پاره شو کنه ان چې حمار خر ته وایي نو بس کمثل حمار شنو بس خلا الی اخری زه خو سختي خبر بالکل نه کوم ځکه زما مزاج داسې نه دی دارنګي امام پسې قرات خلف الامام دا کتاب دی او دا بارزان څخه یاد کا 110 صفحه ګورا وان ابي الدرداء قال سال رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله في كل صلاه قراءه قال نعم فقال رجل من القوم وجب هذا دا واجب دی فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ارى الامام اذا قرأ الا كان كافيا نبی صلی اللہ علیہ وسلم الامام اذا قرأ الا كان كافيا آگے امام بس مسکے اور امام صاحب فاتحہ ہوئی تو طالب پار کافی دے قلت رواه ابن ماجه من لا قولي وجب هذا رواه طبراني في الكبير واسناده حسن دا مخي بل حدیث دی وعن عبد الله بن مسعود قال يا فلان لا تقرأ خلف الامام الا يكون امام لا يقرأ فكسير شو رواه طبراني في الكبير ورجال ثقات وعن ابي وائل قال جاء رجل ابن مسعود فقال اقرأ خلف الامام قال انصت القراءه امام بسیم چپ کینا فإن في صلاته شغلا وسيكفي كذلك الامام رواه طبراني في الكبير والاوسط ورجال موثوقون الى اخره 110 مجموع الزوائد وهكذا دغسلی دغه روایت په فردوس الاخبار جلد نمبر 5 کې د روایت موجود ده تښوا علماء کرام اوس زمون دلایل عايز دکای زمون د پاره دلیل د لا صلات الا بفاتحه الكتاب منګوي دلته روایت کې اختصار دی مسلم جلد اول 169 کې راځي فصائدن عثمان درته ویلو فصائدن دارنګ نسائی جلد اول 145 صفحه دا اذا قرأ فانصتوا ابي داود بتاسویلی ما څخه 126 صفحه دا عدم تقسیم دی اذا قرأ فانصتوا تیش مولانا صاحبہ دارنگی دا یو کتاب دی مسند ابی عوانہ سے او دا جلد نمبر 1 دی او دی صفحہ دا 357 حدیث نمبر 360 357 हाँ دا گورا مولانا سے 360 لکھا دا حدیث سے
1339 نمبر حدیث تے اقیموا الصفوف ثم ليؤمكم احدكم فاذا كبر الامام فكبروا واذا قرأ فانصتوا. دارنگ بل حدیث تے 1341 حدیث ابو موسی الاشعری دے قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ الامام فانصتوا واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين. یہ څه مطلب دی چې امام قرات کوي نو چوپ شه چې ولا الضالين وای نو امين وایا. نو معلومه شو چې قرات خامخه په مقتدی واجب وې بیا خو ویل چې دا قرأ الامام فقروا. اوس کې ته وای چې تا خو آل ترمذی کې ویلو کړه ها ابا ورسرنا یو سړي تاسو کا ان قد نكون ورا الامام فقال ابو هريره سویلو اقرا بها فی نفسک فزر کې به وای. تو دغه متعلق دا کتاب د ما څخه دته وي تقریر جنجوہی اعلی مسلم دا تقریر جنجوہی علی البخاری ورپسې د تقریر جنجوہی علی المسلم او داغه تقریر دی چې ماشاءالله لامام الهمام راس آل البر والتقى رئيس اصحاب المجد والنهى الماهي لرسوم الضلال والغوايا المجدد لبراسم الرشد والهدايه حضرت الشيخ الحافظ الحاج مولانا رشید احمد القطب الجنجوہی قدس سره المرتب العلامة النهرير منبع الفضائل والفواصل فخر الأقران وزبدة الأماصل جامع الفنون العقلية وحامل العلوم النقلية حضرت مولانا الحاج مولانا مولوی حسین علی رحمت الله علیه المجددی التلمیذ الارشد لمولانا رشید احمد الجنجوہی ومولانا محمد مظہر نانوتوی رحمه الله. مسئلہ حل شو او دا 1 روپے اتانی قیمت و ابھی زمانہ کی 1 روپے 8 آنے دے قیمت. تو دے پا تقریر دا مسلم صفحہ 15 کی لکھی تقریر دا مسلم صفحہ 15 کی لکھی اقرا بیا فی نفسک هذا اجتهاد من ابي هريره. دا دی ابو هريره اجتهاد دی ولی ما نو جا روایت من ابي هريره اذا قرا فانصتوا اذا قرا فانصتوا. دا بما پر شیخ جوړی دا چې کوم روایت کې راځي کنه چې اقرا بیا فی نفسک نو بخاری 794 کې راځي چې المراد التدبر مراد تدبر دی. بلوغ المرام 29 صفحه کې راځي چې اقرا بیا فی نفسک مراد التدبر دی. ٹھیک شو او دی باندې بل حواله تا ته در کما هغه دا صفحه 357 فقلت لابي هريره فاني اسمع قراءه الامام فغمزني بيدي فقال اقرا يا فارسي او ابن الفارسي في نفسك احسبوا راوي احسبوا زغمانكم ان زياده للدراوردي. دیکھو خبر اخلاص وکړه چې اقرا بیا فی نفسک دا د ابو هريره کلام نه دی دا زیادت للدراوردی دا د کتا د محمد عبد العزيز بن محمد دراوردی کلام دی دا د ابو هريره کلام نه دی. خبر اخلاص شو مسند ابي عوانه میں جانتے ہو نا اور جادی دا باب توقید دی باب څنګه دی بیان اجازت القراءة خلف الامام ودل على ایجابی فيما لا يجربي الى يركع وايجاب الانصات للامام اذا جاء بالقراءة وما يعارض من الخبر الدال على ایجاب القراءة الفاظ الكتاب خلفه وان جهر. مسئلہ شو داو سوشو دغه چې کوم دینو دی روایتونه خو ډیر شي دي او دا د مصنف ابن ابي شيبه او د دې دا صفحه دا اوس 278
79 اته عبارتونه دي وقت اختصار دی وجنا من کا وکړو دارنګ ورګورا مسلم 215 صفحه وګورا دا مخامخ وګوره تا ته بخکاری که نه بخکاری 215 راواړه قجیرا وی انا طائب بن يسار انه اخبره انه سال زید بن ثابت عن القراءة مع الامام زید بن ثابتنا یو دوا درې څلور پنځم شپږم کرغه ګوره سال زید بن ثابت عن القراءة مع الامام فقال لا قراءة مع الامام في شيء اصلا شو کنه امام بز قرات نشته پیسې او سیز کې امام بز قرات په کوم ځای کې راغلی سړیا زید بن ثابت صحابي وي او چا څنګه موتا امام مالک وی ناغه ګوره صفه اتش پیته شته موتا امام مالک تا ده نشته ده الحمدلله موتا امام مالک ځان له پیدا کې چې جمی له وایو موتا امام مالک رحم الله چې ده آتش پیته کې دي حضرت عبد الله ابن عمر وی چې امام به قرات نشته ده نور بس کا کنه زمره بس کا چې پتا سسیږي نا هغه خو دلایل ډیر دي خو هغه بمباره والا عبارت را منل بیا در تراو ان شاء الله